أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكأي من قرية سمر ډیر دي د کلونا اهلكناها چې موږ برباد کړي دي هلاک کړي مو دي وهي ظالمة او غي ظالمانو مشرکانو فهي حاوية على عروشها پس چتونه پیرانس کور شو وبیر او سمر ډیر کویان معطلت منګ شار کړل وقصر مشید او سمر بنگلی مروانی کړي افلم يسيروا في الارض ولنګرزي دا مشرکان د مکی په مقدس مکا فتكون لهم قلوب يعقلون بها داس زړونه لري چې عقل پکې او آذان يسمعون بها داس غوږونه شته چې حق اوري فإنها لا تعمل الأبصار د دې ظاهري سترګې ړندې نه دي ولكن تعمل القلوب لیکن د زړه سترګې ړندې دي التي في الصدور هغه چې سینو کې دي ويستعجلونك بالعذاب دی بیام تلوار کوي عذاب ته ولن يخلف الله وعده الله د خپل وعده خلاف نه کوي وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون او دغه رس چې د قیامت رس ده د الله پاک په نسبت باندې او د دې د شمار مطابق د زرو کالو برابر ده وكأي من قرية أمليت لها څومره ډیر کلی دي چې موږ ولا مهلت ورکړی وو وهي ظالمة او اغي ظالمانو مشرکانو ثم اخذتها بیا موږ گیر کړل وإلی المصير خاص موږ ته راتګ د ټولو الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کردی مشرکین مکه د دې یقین ناراضي سره د دینه چې دی پیدر پیش کستونه خوري سره د دینه چې ردی مخکنی حیثیت نه دی پاتې شوی او سره د دینه چې د دې علاقه کمیږي بیا هم دا هغه خلق دی چې دی د الله په ذات یقین ناراضي او د پیغمبر سره عزت نور سیوا کیږي د الله پاک وی دا د دې بے عقلی ده دی مخکنو خلقو ته وګوري کنه فکأي من قريه اهلكناها څومره ډیر اهل زمانه مونږه هلاک کړي دي چې الله پاک د هغې سجل کې هغه مخکې مونږ ته ووی قوم د نوح علیه السلام یې مونږ ته یاد کو قوم د هود علیه السلام چې عادیانو مونږ ته یاد کو سمودیان یې راته یاد کړو او الله پاک وی د موسی علیه السلام قوم او د دې ترمنځ خو د 2.5 زره کالو فاصله ده دا خو د ډیر زیات نږدې دي او د یهودیانو ته پته را چې فرعون مونږ څنګه هلاک کو نو بیا ولې د دې یقین ناراضي الله پاک وی وهي ظالمه دغه ظالمانو او ظلم یې څه کړو د الله د قانون خلاف یې کړو وهي حاویه على عروشها پس چتونه رانس کور دي ځکه چې وبادي د سپړې داول نه خلک چت سپړي په دې وجه الله پاک وی په چتونو را پرې ودري چتونه رانس کور دي وبیر معطله سمر ډیر کویان مونږه شاړ کړل وقصر مشید سمر ډیر بنگلی مونږ راو غرزولې یو ډېر ښکلی تفسیر دی معلم التنزیل ورته وایي هغه وبیر معطلتین کې یو ښکلی غونته کې پاینټ راغستی دی چې الله پاک وایي څومره ښکلي کویان مونږ شاړ کړل او څومره غټ کویان مونږ بیر ویلی شي غټ کوی ته نو دا د صالح علیه السلام قومو معلم التنزیل تفسیر کې وایي دا د صالح علیه السلام قومو چې کله په هغې باندې عذاب راغی په سمودیانو باندې او دا د صالح علیه السلام سره پاتې خلکو چې ایمان یې راوړی او د دې تعداد د 4.5 زرو نه والي تر 5 زرو پورې و نو دی د هلته نه راووتو د صالح علیه السلام سره د هجر نه یا د هغې د خواوشا علاقې نه راووتو او دی حضرموت ته رالو دا حضرموت چې کوم دی دا د شام علاقه ده نو دی هلته کې رالو د شام ښار دی دی آباد شو هلته کې او د پخوانو خلکو طریقه دا و چې کوم ځای کې به اوبه ډېرې وي نه هلته کې به وي پړه وچو نو بس دغه ځای کې ښه مزېدار کویې وو د هغه کویې چې کوم دی اوبو هغه ډېرې سیوا وې بس دی هلته کې مستقل آباد شو 4.5 یا 5 زره کالو کسانو او هلته کې صالح علیه السلام چې تر څو ژوندی و دی کې الله پاک ښه توالد تناسل وکړو د دې آبادي ښه ډېره سیوا شوه او ښه خوشحاله وو
و چې صالح علیه السلام وفات شو نو د هغې نه پس په دې کې بیا ورو بېدیني خوره شوه. لکه څنګه چې زمونږ نن سبا هم وینو چې کومه علاقه کې ښکلی عالم موجودي نو د هغه خلکو یو قسم طرز وي، ځکه چې هغه د هغه نه هغوی سره د هغوی د عزت یې ورشته نو هغوی د هغه په هغه طریقه باندې دین ته ډېر نږدې. خو چې کله بیا نوي کسان راشي نو هغه نوي کسانو سره نوي نظریات هم راشي، نوي عقیدې ورسره هم راشي. نو د مخکنو خلکو یو نظریه یو عقیدې مخکني عالم هغه خپل قوم په یو طرز باندې روان کړي، او چې نوي خلک راشي نو هغوی پکې د نوي دور نوي مسلې وچیړي نو په هغې باندې اکثر خلک چې کوم دی د هغوی نه متنفر شي او هغه خلک رو د دین نه لرې کېږي. بل طریقه هم دا ده چې الله پاک چې کوم دی نو چې کله یو پیغمبر راولیږي نو تر څو پورې چې هغه پیغمبر موجودي نو د هغه طریقه یو شانتي، بیا چې کله هغه ته نږدې خلک بیا د هغې نه پس لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ووایي چې د ټولو نه ښکلی دور زما دی، بیا د هغې نه پس بیا د هغې نه پس به دروغ خوار شي. نو د صالح علیه السلام قوم هم داسې و چې تر څو هغه ژوندی و دوی په سمه لارو، خو چې کله هغه وفات شو په دې کې رو طریقې بدلې شوې، ځکه چې مونږه طریقه داره چې مونږ خپلو کشرانو ته د خپلو مشرانو نیکې طریقې نه ښو، نو په دې وجه باندې د هغې نه رو هغه طریقې خویږي او یېرېږي دی، او د هغه خو خلکو سره چې د کومو خلکو په وجه باندې د هغې هغه عزتونه او د هغې دین چې کوم دی نو هغه مستحکمي هغې سره رو تعلق ختمیږي. نو د دین تعلق ختم شي تر دې چې بیا بت پرستي شروع کړه. بیا ورته الله پاک ورته یو بل پیغمبر راولېږه چې د هغه نوم حنظله بن صفوان و، لیکن دی هغه ونه منو، چې هغه ونه منو الله پاک په دې باندې هلاکت راوستو او چې څه آبادي وه هغه ټوله یې وله واړوله، ښه خوشحاله خلک وو او الله پاک وي وکسر مشید غټې غټې بنګلې وې هغه هم بربادې شوې او کویان شاړ پسې شو، کویانو استعمالولو والا ختم شو. نو دلته نه مقصد خاص کر د صالح علیه السلام هغه قوم دی. الله وی فلم یسیروا فی الارض دی ګرځي نه په مخ د ځمکه څوک دا مکې والا فتکون لهم قلوب یعقلون بها، د دې داسې کسان په دې کې شته چې د هغوی داسې زړونه چې سوچ شته، د دې خو ظاهري زړونه شته لیکن سوچ والا زړی نشته، و اذان یسمعون بها، د دې داسې غوږونه شته چې هغه د حق اورېدل کوي. دا مخکني خلک په څه کې لړو چې د الله مخالفت یې وکړو لړو، الله پاک وایي فانها لا تعمی الابصار، ظاهري سترګې هو د دې هغه شته او هغه روغې دي، لیکن د دې باطني سترګې نشته، ولكن تعمي القلوب، لیکن د دې باطني سترګې ړندې دي. امام نصفي صاحب په تفسیر مدارک کې لیکي چې د انسان څلور سترګې، د یو انسان څلور سترګې، دوه سترګې د ظاهري دوه باطني، دوه سترګې هغه ظاهري چې په مخ کې لګېدلي، دوه د زړه سترګې. نو د کوم انسان چې ظاهري سترګې هغه روغي او باطني سترګې ړندې دي ناکاموي، چا کافر دی چې هغه ظاهري سترګو باندې خو دنیا ویني، د الله کائنات او قدرتونه ویني، لیکن باطني سترګې ړندې دي، د هغې نه هغه عکس نشي کولی، چې هغې ته بصیرت وایي، سوچ او فکر ورته سوچ او فکر پکې نه. او بعضې انسان داسې چې ظاهري سترګې خو ړندې لیکن باطني سترګې د هغه روغي، نو دغه انسان کامیاب دی. نو الله پاک وایي دی چې دی د دې ظاهري سترګې بالکل لیدل کوي، غټ خلک دی او غټ د سوچ او فکر کارونه کوي لکه څنګه چې دا ساینسدانان دي، لیکن د دې باطني سترګې چې دي ولکن تعمی القلوب التي فی الصدور، په سینه کې موجود سترګې ړندې دي، هغوی اخذ نشي کولی. ولې نشي کولی؟ ویستعجلونک بالعذاب، د عذاب هغه ځایونه دي لیدلي دي، دې سره پخوا کې دي ټولو او بیا هم دي تلوار کوي، عذاب به کلي، عذاب راوله که نه موږ یې نه منو، دا وکړه الله وایي ولن یخلف الله وعده، او د الله دا طریقه ده چې الله د خپلې وعدې خلاف نه کوي. الله چې کله یو واده وکړي واده پوره کوي، او الله پاک دلته کې واده کړې ده چې ولینصرن الله ینصره، الله به د هغه چا مدد کوي څوک چې د الله د دین مدد کوي او د الله پاک د دین د مددګارو مدد کوي، نه الله به مدد کوي. الله وایي ولن یخلف الله وعده،
الله د خپل وعدې خلاف نه کوي نو دغه وعده به هم پوره کیږي. وان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. او که دنیا کې ولا الله مهلت ورم کی او په دنیا کې په دې باندې عذاب رام نشي نو د قیامت ورځ چې دا هغه د دې په شپېره باندې زر کاله ده. او الله پاک یو ځای کې وایي 50,000 کاله ده. نو د دې مثال هغه مفسرین دا ورکوي چې یو سړی دی او هغه ته سزا ملاویږي، مثلا سزا ورته رسه ملاویږي. هغه سړی چې کوم دی لکه ماشوم دی او هغه باندې استاد غوږونه نیسلي او بل اسې ناست دی، نه چې غوږونه یې پرې نیسلي دي نه هغه یو منټ شماري ولې باندې تکلیف دی. هغه وایي یاره دا ګنټه ختمیږي نه او هغه بل وایي بس خو یو منټونه ختمه شوه. دغه شان دی چې کوم دی یو انسان دی چې هغه بالکل هغه باندې خوشحالي ده، بل انسان داسې دی چې هغه باندې تکلیف دی. نو هغه یو شپه یو یاره بېګانه شپه وه چې نه ختمېده او بل وایي یاره بېګانه شپه خو ډېره ټینګې نه وه. نو الله وایي دا مثال دی د قیامت د ورځې دا 1000 کاله او دا 50,000 کاله دا مثال دی. الله پاک وایي د کوم انسان باندې چې ګناهونه یې سوی موږ ته به استادانو په دې کې یو مثال راکوو. بیا پیغمبر علیهم السلام دعا کړې ده چې خدای پاکه د داسې ښځې نه مې وساتې چې زر مې بوډا کړي. اوس د دې مقصد څه دی؟ د انسان دا صحت چې کوم دی دا د دماغو په آرام باندې دی. یو سړی دی چې هغه ته څومره دماغي سکوني دومره هغه ځواني او د هغه هم زولې کس دی خو هغه ته سکون نشته، د هغه پریشانۍ دي، هغه خونه مو غورځوي. یو به هم د 40 کالي بل به هم د 40 کالي، یو به د 70 کالو ښکاري بل به د 40 کالو ښکاري. تاسو د غټو خلکو ته وګورئ که نه، یعنې لرې به نه ځو. موږ به مثال چې کوم دی نو هغه د خپل ملک د خلکو ورګو. تاسو د داجي عمر ته وګورئ چې د هغه عمر 72-73 سال دی او هغې ته څومره زیات تکلیفونه دي او دک عمر چې کوم دی نه هغه د خان دی، بالکل یو تاریخ پیدایش دی. خان ته وګورئ هغه اوس ملک دی. ولې؟ په هغې باندې پریشانۍ نشته، هغې ته سهولتونه حاصل دي. نو په دې د قیامت د 50,000 کاله ورځې مثال مې تاسو له درکوو. په هغې باندې تکلیفونه نشته، پریشانۍ کمې دي او که کمې دي نه هغه هغې ځان ته په خپلې جوړې کړي دي. موږ تاسو ته پریشانۍ ښکاري خو هغه اصل کې پریشانۍ نه دي. نو په دې وجه باندې هغې ځوانان ښکاري. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وي خدای پاکه ما د داسې ښځې نه وساتې چې هغه ما زر بوډا کړي، چې هغه چې کوم دی نو ما پریشانه کوي. ولې؟ زمونږ یو مولوي صاحب و هغه به وایي چې کله دعا کوې نو دا دعا داسې کوې، داسې مو وایې چې خدای پاکه ما د زهریله څیزونو نه وساتې، داسې دعا کوې چې خدای پاکه ما د ښځې د ټک نه وساتې. ځکه چې زهریله څیزونو زهر به ختم شي خو د هغې هغه ټک هغه چې د لټک درکې هغه نه ختمېږي. ولې؟ خو هر وخت یې تا سره په کور کې ده، هغه خو تا ته هر وخت مسلې جوړوي. نو چې کله درته هر وخت مسلې جوړوي نو تا زر بوډا کوي، تا پریشانه کوي ډېرو. نو د هغه سړی چې د هغه د کور پریشانۍ سوی د هغه زندګي هم زر ختمېږي، بابا د بوډاوالي هم زر راځي. او هغه سړی چې د هغه پریشانۍ نه، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا ښځه چې ده هم جنت دی هم دوزخ دی، چا ته جنت وي هغه ځوان کېږي. ولې؟ د هغه پریشانۍ نه. الله وایي چې د کوم سړي پریشانۍ د قیامت پر ورځ سوی هغه باندې دا 1000 کاله ده 50,000 کاله ده او د کوم یو سړي چې د قیامت پریشانۍ کمی نو هغه باندې دا داسې ده چې یوه لحظه ده بس، خو یا به چې کوم دی حساب کتاب شروع شي او یا به ختم شي. ولې؟ په باندې پریشانی نشته. نه الله وایي که د دنیا عذاب پرې رانغی هغه عذاب یې مخې ته پروت دی، د دې دپاره هغه عذاب هم کافي دی. وکأی من قریة څومره ډېرې اهل زمانه دي املیت لها چې موږ وله مهلت ورکړو چې په دې کې موږ بېګا خبره کړې وه چې زورور دشمني. نو هغه چې کوم دی نو هغه خپل دشمن ته وایي ځه خپل خواهش دی پوره کا تر څو پورې به ته تخته. لکه الله پاک سوره رحمان کې فرمایي د کافرانو ته به الله د قیامت پر ورځ هم وایي زه د ځمکې په اطرافو کې تاسو ته اجازت دی که تېښته کولی شئ وکړئ. د دوی به چې کوم طرف ته ځي په آخري سر به ورته فرشتې ولاړي. ولې چېرته بدلی نه شي، الله کمانډ دی. الله به ورته منډه ووهئ لکه څنګه چې
بعضې وخت کې زمونږ پښتانه هم دا چل کوي ځکه ځان د ګولۍ نه بچ کولی شي نو ځه تا ته اجازت دی ولې هغه ته کمانډ دي زما د دشمن زمانه تختیدی نشي الله پاک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم املیت له موږ بولم مهلت ورکو چې پرې د دې څه کوي دې خپل کړو کی وهي ظالمه خو به ظالمانو هغوی به د دې نه نصیحت وانهغسته توبه به یې ونه ویسته ثم اخذتها بیا به مونږ ګیر کړو و الی المصیر مونږ طرف ته راتګ دی چې ابوجهل ابه څومره لوی وي او بیا د ماشومانو د لاسه قتل شو الله پاک وی زما قدرت کی هغه مهلت شته لیکن ناانصافي پکې نشته د انسان له مهلت ورکوم چې فایده ترې والي هو الی المصیر ما طرف ته راتګ دی که دنیا دغه مهلت نه د فایده وانهغسته چې ما سره دلته راشي نو الله وی ما لیس بظلام للعبید زه خپلو بندګانو سره زیاتې نه کوم انصاف پکېږي چا چې پسه کې محنت کړی دی هغه ته به د اګ محنت بدله ملاویږي بسم الله الرحمن الرحیم فکأی من قریة څومره ډېر دي اهل زمانه اهلکناها چې مونږ هلاک کړي دي وهي ظالمه چې دي ظالمانو فهي حاویة علی عروشها چتونه پرې پریوتي دي وبیر څومره ډېر کوریان دي معطلة چې مونږ شاړ کړل وقصر مشید څومره ډېر محلات مو راوغورځول افلم یسیروا فی الارض ولې دي ګرځېدلي نه دي په مخ د ځمکه باندې قافلې یې نه دي بوتلي وتکون لهم قلوب د دې داسې زړونه شته یعقلون بها چې عقل پکې سوچ او فکر وکړي و آذان د دې داسې غوږونه شته یسمعون بها چې حق پې واوري فإنها لا تعمي الأبصار د دې ظاهري سترګې ړندې نه دي ولكن تعمي القلوب لیکن د زړه سترګې ړندې دي التي في الصدور هغه چې په سینو کې دي ويستعجلونك بالعذاب دی بیام تلوار کی عذاب تا ولن يخلف الله وعده الله د خپل وعده خلاف نه کوي وان يوما بشک ورځ د قیامت چې دا عند ربک پنځ دربستا كالف سنه پشان د زر کلون مما تعدون اغه چې دی دنیا کې شماري وکأي من قريه ثمر ډیر دی اهل زمانہ املیت لها چې مو ولا مهلت ورکړه د عذابنا وهي ظالمه خودي ظالمان دي توبه اون باسلا ثم اخذتها بیا گیر کړل مونږه و الی المصیر مونږ طرف ترا تک دی فکأي من قريه ثمر ډیر